آباد کې حاضر یم. نن زموږ سره د ملوک آباد مین کونسل نه سماجي شخصیاتو ډېر غټ پلایي کارونه یې کړي په دې ملوک آباد کې سابقه ناظرین پاتې شوی دی. هغه نن یو احتیاط جوړ کړی دی د یوت او د کسان او د جنت او هغې نن غټه ویلي موږ د موږ هغې په حواله باندې بحث کوو او دا بحث کوم کوو چې لکه آیا د احتیاط څنګه محسوس کوو چې ولې دا احتیاط محسوس کوو. بعضې ودرېدو ناظرین وجوړېدو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه سابقه ناظم زمانو حاجی سعدالله خان د ملوک آباد عوامي پیغام زه د دیو میډیا والا د دیو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم او چې دیو دلته راله په دې معمولي وخت کې په ډېر معمولي پیغام باندې زه د دیو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. زموږ د ملګري زموږ نه مطالبه وکړه د زما د دې ملګرو په باره کې. نو زه سابقه ناظم یم خو ناظم یوازې هېڅ هم نشي کولی. ما د دې دپاره د خپل ټیم د ځان سره جوړ کو یو زنانه یو یوتو یو مزدور کیسانو او یو یوتو او زنانه او زه په خپله جرنل کونسلر. نو ما د ځان سره د خپل ملګري واخیستو او الحمدلله انشاءالله زما د ملوک آباد نر قوم دی او انشاءالله تعالی چې دیو زما د خپل خدای نه امید دی چې مخکې ما کم کارونه کړي دي نو هغه د چا نه پټ پناه نه دي. زما د ملوک آباد خلکو ته عوامو ته زما خویندو میندو ته ښکاره دي. زما مین کوشش دلته ډېر دا دی چېرې دلته د دې نه مخکې ډېرې زیاتې ورانې لارې وې نو الحمدلله د تېر چې کونسلر وما نو د سویګیس کار مې ډېر زیات کړی او اوس چې ناظم وما نو الحمدلله تقریبا د 3.5 کروڑ روپو لارې کوڅې ما کړي دي. دا څه زموږ ذاتي خپل فنډ و څه زما د دې کونسلرانو او الحمدلله څه پکې ما د خپل ضلعې د کونسلر نه تحصیل د کونسلر نه د ایم این اے ایم پی اے نه راوړ دی او د خپلو عوامو له مې لګول دی ځکه دلته ډېر زیات غریب خلک اوسېږي او اوس هم زما خپل خواهش دا دی انشاءالله تعالی چې دلته ډېر غریب خلک دی مزدور کار دی او ګرانه ګراني ده عوام دي. نو زه یم چې دیو له کور کور ته کوڅه په کوڅه زه دا کوشش وکړم چې دیو ته انشاءالله تعالی زه کور کور ته ګیس ورسوم او لارې کوڅې خو الحمدلله شوي دي او که ډېرې کمې کوزې پاتې نو انشاءالله تعالی چې دا به هم الله پاک زما په لاس باندې کوي او د دې غریب عوام مشکلات په انشاءالله ختمیږي. زه د خپلو خویندو میندو ته د خپلو وروڼو ته دا پیغام ورکوم چې په 31 مارچ باندې کوم را روان 31 مارچ دی په دې باندې تاسو خپل قیمتي ووټ انتخابي نخیله ګملې له ورکئ د جرنل کونسلر دپاره او د مزدور کیسان ووټ تاسو چیډیا له ورکئ حاجي امیر حمزه او د یوت ووټ تاسو زموږ محمد حیات خان له مزدور یوت کونسلر چې د هغه نښه سکوټر دی نو انشاءالله زما تاسو ته دا پیغام دی چې تاسو په 31 مارچ باندې خپل قیمتي ووټ زموږ په حق کې مې استعمال کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد رحمان دی چې د حاجي سعدالله خان مشر ورور یم او ملوک آباد کې مونږ پاتې کیږو ملوک آباد کې مونږ اوسېږو. دا زما ورور دی الحمدلله ډېر په جذبه باندې خدمت کوي د عوامو عاجزانانو سره ډېر زیات مرسته کوي امداد ورسره کوي. هغه بر غرونو ته یې لارې جوړې کړې دي پخې پخې لارې جوړې کړې دي د ګیس مشکلات یې ورله هم حل کړی دی او نور هم چې څه د اسپتال منډه تړله راشي یا د تاڼه تحصیل څه منډه تړله راشي الحمدلله په نیمه شپه باندې زما ورور هغو سره تیاري د چا نه یره ترهه نه کېږي په غیر د الله پاک نه او ځي او د عوامو خدمت هغه ډېر په شوق او په جذبه باندې کوي. نو د عوامو نه زموږ هم دا مطالبه ده دا درخواست دی چې انشاءالله اوس هم دا خپل قیمتي ووټ زموږ د ګملې په حق کې استعمال کوي او انشاءالله چې دی کامیاب شي خود به خود به د عوامو خدمت نور هم زیات په جذبې سره کوي. که تاسو زمونږ په حق کې اوټ استعمال نه کړو دی به څه کامیاب شي او بیا به د عوامو خدمت څنګه وکړي. د یو کور دوه دریو خدمت به کوي خو چې حکومت کې لاس نه سهوده ورسره نه نو دی غریب به بیا په څه شي باندې لاس اخپې پورې نه څنګه به دی بیا منډه تړله ووهي. نو زمونږ هم دغه د عوامو ته درخواست دی عرض دی چې تاسو د دوی سره ملګرتیا وکړئ انشاءالله تعالی په نیمه شپه باندې زما دا ورور به ستاسو تابعداري او ستاسو چې څه قسمه خدمت راځي زمونږ د وس مناسب هغه به تاسو له مونږ انشاءالله کوو الله پاک به یې کوي او مونږ به د سره منډه تړله وهو. زمونږ یوه ورورولي ده او مونږ د یوې
محلې خلک یو ان شاء الله موږ د هیچا خلاف هم نه کوو او موږ د قوم د خدمت دپاره دا منډه تړله کوو او دا کوشش موږ کوو. الله پاک دې موږ له په دنیا هم او په آخرت هم د دې بدله راکړي. الله پاک هم خوشحاله که، الله پاک هم شته که، الله پاک ډېر خوشحاله که. یو د میر حمزه حاجي صاحب نښه چنچنه ده او د محمد آیات نښه سکوټر دی. دا زمونږ فاینل والا دی انشاءالله. د دې به پکې خصوصي خیال وساتئ. السلام علیکم. السلام علیکم. زما د عبدالله خان حاجي صاحب ته سلام دی او ډېر ته خوشحاله او ډېر کارونه یې کړي دي او د غریبانو دپاره په ناوخت هم راوتی چا پې د هغوی د هغو دپاره راوځي لکه زمونږ ته ډېر خوشحاله